آج کوئٹہ تختانی بائی پاس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے حلف برداری تقریب منعقد ہوئی، جبکہ ایم پی اے نصر اللہ خان زیر نے نئے منتخب کابینہ سے حلف لی۔ حلف برداری تقریب کے بعد بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات چیت ہوئی، جبکہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے مختلف اراکین نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اعتماد ہے نصر اللہ خان زیری پہ اور اپنے قائد جناب محمود خان اچکزئی کے کال پہ۔ ایم پی اے نصر اللہ خان زیری کا کہنا تھا 21 جون کو شہید عثمان کاکڑ کی یاد میں ایک شاندار جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں تمام پارٹی کے اراکین کو شرکت کی دعوت بھی دی۔ مزید جانتے ہیں ایم پی اے نصر اللہ خان زیری کے اس بیان میں۔ آغا کابینې ته د زړه له کومې مبارکي وایو چې دوی ډېر په همت سره خپل کار چې پارټۍ دوی ته سپارلی و هغه ښه په پښتني جذبه او په افغاني ننګ هغه خپله دنده سرته ورسوله، او بیا تاسو ناس ملګرو د یونټ د نوي کابینې د نوي عهدیدارانو چې د هغه مشري یو نوی ټاکل سوی سیکریټري ملک لاجور، د هغه سینیر معاون سیکریټري ملګری صلاح الدین او د هغه معاون سیکریټریان چې تاسو په مکمل اتفاق رای باندې هغوی وټاکل، کسیزه ایگزیکټیو نو زه نوي ټاکل سوي یونټ سیکریټري ته او د سینیر معاون ته او د معاون سیکریټریانو ته د زړه له کومې دوی ته مبارکي وایو۔ خدای دې وکړي چې دوی ستاسو چې کوم اعتماد په دوی وکړي، تاسو دوی ته رایه ورکړه، ستاسې په ووټ باندې دوی ستاسو په رایه باندې دوی نوي کابینه جوړه سوه او دوی ستاسو مخ ته سوګند وکړئ، پښتو یې وکړه، هوډ یې وکړئ، قسم یې وکړئ چې موږ به د پارټۍ کار په ډېره جذبه سره کوو او